بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، نن در سره یو څو خبرې کومه. حقیقتي ما چې کله د جعلي پیرانو خلاف جنگ شروع کو نو زما مقصد دا و چې دا خلک زه بې نقابه کم سره د ثبوتونو چې زما ساده لوغ عوام د دینه ډډه وکړي. شرک دی، زما او ستا د عقیدو سره لوبې کوي، زما او ستا د ایمانونو سره لوبې کوي، زما او ستا د عزتونو سره لوبې کوي، زما او ستا د عقیدو سره لوبې کوي. چونکې چې ما کله کار شروع کو نو زه د خپلو پښتنو مسلمانانو ورونو نه خوشحاله یم چې زه سپورټ کړم، ما ته سپورټ راکو او زما ورځ په ورځه حوصله زیاتېدله چې زما مسلمانان ورونه ما سپورټ کوي. په دې کار کې ما سره دي، خو چونکې څو ورځې مخکې ما په جان محمد سرخدي باندې یو چاپهوالی وو، د ډېر وخت نه د هغه یو اټۍ چلېدله، یعنی پېښور دیوال کور بورډ هغه د خپل تعریف نه والچاکینګ نه ډک کړی دی. ما چې کله بې نقابه کو پای کې هغه یو څو دعوې لرلې وې چې یوسف جان ما لرې کو، آی جی پي ما ته اوس کال وکړو، پلان کې ای وي ټي خیبر منیجر زما سره دی، ما سپورټ کوي. حکومت ما ته ویلي چې میډیا به نه پرېږدي او زه رجسټر یم. خو بار کیب چې کله جنگ جوړ شو نو زما خپل یو میشن دی او الله زما هر ځای کې مرسته کوي، ځکه چې ما غوندګې ناچیز نه الله دومره عظیم کار اخلي چې شاهد خان بسي او دومره غټ کار کول بسي. خدا د الله مهرباني ده، الله چې وغواړي د چا نه هم کار اخلي نو په ډېر ښه انداز اخلي. چې کله ما هغه جنګ ونه کو ما خوب یې کیمران کړو، زه کله کېناستم د جان محمد سرخدي د زوی سره، خو خپله مړ دی. هغه یو څو دعوې وکړې چې یوسف جان ما لرې کړو، ما په هغه الزام لګولی د 2 کروړو روپو. ما د هغه نه خوب یا ریکارډینګ اوچت کو، یو زنانه نه هغه پیسې اخیستې وې. داسې د ډېرو خلکو نه پیسې والي دي، غله دي دا خلک، ډاکوان دي، بزنس کوي دا. نو هغه ویډیو چې کله ما اپلوډ کړو د اول دغه پیسې راولېږلې، بیا مې ویډیو اپلوډ کړه، د هغې نه پس ډېرې دمکیانې ما ته راکړې چې دا به وکړم او هغه به وکړم. ما ورته دا یو خبره کړې وه چې کومه شپه په ګوري په کور کېږي نو د دغې نه دې نه یارېږم. اوس خفه په دې شومه چې ما کوم جنگ شروع کړی و نو د هغې نه زما د مایکونو ورونو یو ټرینډ جوړ کو. نن هر یو مایک راوالي ورځي چې چاپه پلانا پیر بې نقاب په منځ کې هغه دروغې پراډي دوکۍ ملاوي او 100 روپۍ اخیستي د هغه پیر نه مشهورۍ. تاسو مولا بلا شعر ورکړئ، لایق یې کړئ او شعر یې کړئ، هغه پیر بې نقابه نه شي مشهور شي. په هغې د هغه نمبر یې ورکړي چې رابطه. دا نن سبا یو ټرینډ جوړ شو، چلیږي، ډېر په تیزۍ روان دی. ما سوچ بدل کو چې شاید خانه کې پی کې نور دا کار پرېږده. ما چې څه کول د اصلاح دپاره خو الټه په بربادۍ سره مخ شو. خلکو ته یو ټرینډ جوړ کو، د پیر چاپه د ورازه میلیون ویوز اخلیو ورځه پې. نو له مې نه غواړي په اردو سپیکینګ کې ډېرو خلکو په دغې کار کړی دی. زما پښتون ساده عوامو د دې دپاره داسې یو هم نو چې روچت شوی وی او دغه خپلو پښتنو خویندو میندو عزتونه یې بچ کړی وی. یقین وکئ په رب قسم چې ما خپل ژوند په خطرو کې واچو. بلا دشمنۍ مې ځان له وکتلې، یو جنګ و روان یم، تر هغې به جنګېږم چې تر څو ژوندی یم، چې کله مړ شوم او خاورې را باندې واوړېدې بیا به څوک ګیله هم نه کوي، ځکه چې روزي به مې ختمه شي په دنیا. په ایمان که به مې زړه چې کې پي کې دا کار پرېږدم، خو مجبوري مې ده. خفه د خپلو مایکونو والرونو نه یم، څنګه چې پیران د سر د ویښتو نه ډېر دي جعلي، دغسې زما د مایک ورونه هم د سر د ویښتو نه ډېر دي، خو استعمال ډېر غلط کوي. که موږ وګورو یوسف جان لالا د معاشرې او د خاورې له ډېر غټ کردار کړی، دا مایک پہچان هغه جوړ کړی. که په تاڼه کې د ظلم خلاف اواز وي نو دا یوسف جان ښودلې دنیا ته، که د یو غریب دروازه ښودلې نو یوسف جان لالا ښودلې ده. که ما مایک راغستی نو یوسف جان لالا ته مې کتلي. هر سړی موږ د هغه کاپي کوو، خو موږ په کردار کې د هغه کاپي ونه کړله. موږ صرف په مایک راغستو کې د یوسف جان لالا کاپي کړې ده، کردار کې هم نه ده کړې. زه همیشه دا وایم یوسف جان لالا تا ته مې د سلامي
مور به کینی او ستا غونده کې زوی به راوړي او د معاشرې له به کار کوي پښتنو کې به رانشي که راچوتېږي هغه به ډېر زر بدنامېږي او د هغه په کردار به داغونه لګي سپمني څنګه چې نن زما خور مور کنځلې کېږي ځکه چې زما هڅه وه چې معاشرې له کار وکړم خو د ډېر افسوس سره زما پښتنو مشرانو کشرانو د نن نه به زه په کې پي کې کې یو څو پروګرامونه مې را روان دي زه به پنجاب ته وړم زه به د خپل مایک اواز دا ټک ناغاړه استعمالوم دلته به زه نور د پیرانو خلاف جنگ نه کوم ځکه چې زما جنگ څه فایده نه کوي تاسو ته هغې نه یو ټرینډ جوړ شو خلک اوس لګیا دی پیک چاپی وایي د پیر نه 150 روپۍ والیو الټې مشهور کی نمبر پې ورکړي او بیا تاسو هم د الله بندګانو هغې له شعر ورکوئ لایک حقیقت ته نه ګوري چې حقیقت څه دي په دې ګناه کې تاسو هم شامل یې دا یوازې هغې نه تاسو هم پکې شامل یې حق چې کومه حق وینئ هغې ته شعر نه ورکوي چې کوم دروغ پلانټېډ هغې له تاسو هم سم هوا ورکوي دغه ګیله ستاسو نه هم لرم او جان محمد سرخدي 3 مایکونو والا ورلل د هغه مشهورتیا یې وکړه ما په یوازې هغې بې نقابه کړی او ویډیو هم دې کې لږه چیک کوي چاپه څنګه چاپه خلک څنګه وي چاپه وهل سر په تلي کې ګرځولي کپن به په سر تړي بیا به چاپه وې دا چاپي نه دي روره دا مشهورتیاګانې دي بیا هم مننه چې تر دا دم هم سپورټ کړم قدرمنو انشاءالله جنگ به جهاد به جاری به خدا ټک نه غاړه یو څو پروګرامونه پښتو کې را روان دي د دې نه بعد به په دې شعر سره اجازت والم سورې سورې په ګولو راشي د بېننګې اواز د رانشي مینا انشاءالله د خپلې حصې جنگ به جاری ساتم دغه جهاد به جاری ساتم که په کې پي کې نشي دا ټک نه غاړه به ټولو مسلمانانو دپاره جنګېږم سلام بند کا کیمرہ نه نه کیمرا باندې بندېږي کیمرا باندې بندېږي ګلاب ګوره زه درته وایم جنگ دی کې کیمرا هائی کورٹ په ما باندې ټول میډیا باندې جی جی کامران راجا جنرال منیجر ایو جبر جی جی دی راغلی یوسف جی جان جی جی کیس نه پکړو جی جی یوسف جان بیا پکړن د الله په فضل بدی ټول کې ماجي جی جی خلک وې جهانگیر په کیس کې پښو رامو والا څه دی خدا ټول ما سره وره هائی کورٹ کنه اصل کې زه راوته چې یم که نه نو زه پکې نه د مرګ نه یېرېږم لکه یو بل میډیا والا رینګ کوډ پته نه لګي څوک د زمانه به کوي الله خبر کړه دا ګورم آی ډي کې پی کې جی دا ګورم جی ابلش بیگا ټوډے نه نیمه راځي رینګونه کړی دا ګورم جی غیر ما غواړم مدام د یو میګونو ولا ډیک ته چی دي مندا لاندې دي جوړ شي نه نه بالکل سر د وختونو ډېر دي اخر هغه وخت پروايي مکو چې ستاني تارین کو دا خیال کې مالي ټول ستاني تارین کو دا کار غلط دی دا بالکل غلط دی لکه زه به ته وایم چې خفه کېږم د پیسې حرام دي تعویض اخیستل خالص به بالکل حرامي